اصل کې نبی علیه السلام چې کله هجرت وکړو مدینه منوره ته، نو د مدینه منوره په اطرافو کې يهود آبادو، نو دوی د نبی علیه السلام صحابه او د يهوديانو سره معاهده وکړه. دا معاهده وکړه چې کو څوک د بهر نه راځي په مونږ باندې حمله کوي، تاسو به زمونږ ملګرتیا کوئ، د هغې ملګرتیا به نه کوئ، زمونږ ملګرتیا، او که تاسو باندې څوک حمله کوي نو مونږ به د هغې ملګرتیا نه کوو، ستاسو ملګري به یو. دا معاهده د مسلمانانو او د یهودیانو وشوله. څه وخته پورې یهودیان په دې معاهده باندې قیم وو، خو څه وخت پس یهودیان دا معاهده ماته کړله او دې طرف ته د مشرکین مکه چې کوم د هغې سره خبرې شروع کړلې، دعوت یې ورله ورکړو تاسو زمونږ قلا ته راشئ، دلته کې راشئ. سازشونه یې شروع کړل چې مونږ به تاسو سره ملګري شو، د مسلمانانو سره به وجنګېږو. خط یې راولېږو او د هغې خط خبر نبي علیه السلام ته ورسېدو چې یهودیانو دا سازش جوړ کړی دی د مشرکین مکه سره، د ستاسو خبرې چې کوم دی هلته کې وړي او ستاسو خلاف یې سازش جوړ کړی دی. نبی علیه السلام د مجاهدینو یو دسته ولېږله د بنو قریظه له، او ورته چې دا کار مو ولې کړی دی. په دې باندې الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل د ترک موالات، چې تاسو دوی سره دوستي مه کوئ، تاسو سره تعلق پرېږدئ. په دغه ټیم باندې حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه کلو اعلان وکړو چې زما د دې سره قطع تعلق دی، موالات مو سره پرېښودل. ګوره یو اخلاق دي، یو معاملات دي، یو د زړه تعلق دی. نو دلته کې د زړه تعلق خبره ده چې د یهودیانو سره به د زړه تعلق نه ساتئ، د دې سره به مینه او محبت نه ساتئ. البته د دې سره همدردي کول دا په خپل ځای باندې دی، خو داسې ډونګې تعلق چې تو سره خپل رازونه شیر کړې د دې ممانعت راغلی. نو په دغه ټایم کې عباده بن صامت رضی الله عنه فوراً اعلان وکړو چې ما د دې سره خپله معاهده ماته کړله. معاهده خو بعضې چې کوم مسلمانانو یې خپله معاهده ماته کړه، خو چې کوم نام نهاد مسلمانانو په زړه کې نفاق پروت و، کفر یې په زړه کې پروت و، نو هغې دا خبره وکړله او دی په دې بنیاد باندې وکړه چې هسې نه دا مسلمانان کمزوري شي او کافران مشرکین مکه زورور شي، نو بیا به موږ هغې له څه جواب ورکړو. نو د دې وجې نه دي وویل چې موږ د هغې سره قطع تعلق نه کړو، بلکې د دې چې کوم سردار و عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، د ټولو منافقانو سردار شو، او کلو دا خبره وکړله چې یاره موږ دا خبره نشو کولی چې د هغې سره تعلق پرېږدو، تعلق ورسره موږ ساتو. خو چې کوم مسلمانانو هغوی فوراً خپل تعلقات د هغې سره ختم کړل، یعنې دې سره دوستي کوونکي د دوی نه دي. نو یو خدا ده چې دې عقیدتاً د هغې عقیده یې خوښه وي، جدا سیز دی. یو دا ده چې د هغې عمل یې خوښ وي، نو بیا هم دې د هغې نه دي. من تشبه بقوم فهو منه، چا چې د کوم قوم مشابهت اختیار کو، د کوم قوم سره ځان برابر کو، نو دې د هغې په شان دي، د هغې سره. نو یهود دا ډېر خطرناک قوم دی. نبی علیه السلام په داسې هجره کې وفرمیل اخرج اليهود والنصارى من جزیرة العرب، یهود او نصارا دا د جزیره عرب نه چې کوم دی وباسئ. او نبی علیه السلام وفرمیل کو زه آینده کال ژوندی وم لا اترک فیها الا مسلما، نو زه به دلته کې په دې پاکه خاوره باندې نه پرېږدم، صرف مسلمانان به پرېږدم، نه به یهودیان پرېږدم په دې خاوره باندې، او نه به چې کوم دی نصارا پرېږدم، په دې خاوره باندې به صرف چې کوم دی مسلمانان پاتې کېږي. د مسجد نبوي خطیب علامه حذیفی رحمه الله تعالی د شافعت په دور کې تقریر وکړو، خطبه یې وویله، په خطبه کې وویل چې ای خلکو یهود او نصارا دا آیات تلاوت کو او دا حدیث یې سره چې کوم دی وفرمایو چې لا اخرج اليهود والنصارى من جزیرة العرب. نو خلک یې خبردار چې ای خلکو په دې پاکه ځمکه باندې یهودیان راغلي دي، پراتی دي، ولې پراتی دي؟ چې دا خبره څنګه وکړله او خلکو ته دا ډېر ظلم دی د نبی علیه السلام د دې پاکې خاورې سره، چې نبی علیه السلام فرمایل دي چې دا خلک وباسئ د جزیره عرب نه، او دوی راغلي دي دلته کې پراته دي، او خوراک او څښاک هم د سرکاري خزانې نه کوي، بلکې د هغې دپاره خنزیر او شراب دا هم د سرکاري خزانې نه استعمالېږي، دي ته ورکولی کېږي، لہذا دوی وباسئ. چې څنګه دا خبره وکړله فوراً یې چې کوم دی بیا جیل ته رسولي، د مخې سره معزوله کړو، د عهدې نه هم چې کوم دی معزوله کړو او جیل ته چې کوم دی ورسولو. د مخکو ورځو کې یو امام چې د مسجد نبوي کې د بیت الله شریف امام، هغه په خطبه کې چې کوم دی خیرې کړې وي یهودیانو ته، د فلسطین او د غزې د مسلمانانو د هغې دپاره سوال کړی او د اسرائیلو دپاره خیرې کړې وي، نو چې څنګه یې خیرې وکړې فوراً یې بیا جیل ته رسولي. نو دا د نبی علیه السلام د خاورې سره ظلم دی چې په دغه خاوره باندې هغه پلید خلک پاتې کېږي. نبی اسلام فرمایي چې اخرج اليهود والنصارى من جزیرة العرب ومن يتولهم،
او چا چې دوستی وکړه منکم د دوی سره منکم لتاسونه فانه منهم نو بهشکه هغه د دوی نه دی چې چاته د یهودو شکل او صورت ښکلی ښکاري دی به د هغې سره پاسي او دی د هغې په طریقه باندې رواني د پیغمبر طریقه پرېږدي او د یهودیانو طریقې خپلي دی به د هغې سره پاسي ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته چې کوم ظالمان دي ته الله جل جلاله هدایت نه کوي